بسم الله الرحمن الرحیم. قاف. الله پویږي په معنا د دې حرف باندې. والقرآن المجید، زما دې قسم وي په قرآن باندې چې ډېر بزرګ دی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، عجیبه ښکاري دي مشرکانو ته چې راغلي دي دي ته یو یرونکي د دینه. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، کافران وی دا خو یو ډېر عجیبه غونته خبره ده. اذا متنا وكنا ترابا، چې کله شو مونږ مړو او خوره. ذلك رجع بعید، دوباره را پاسېدل خو لرې خبره ده د عقل نه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، دی ګوري نه چې څنګه موږ د دې د جسم نه کمو. وعندنا کتاب حفیظ، او موږ سره یو کتاب د محفوظ. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې دروغ ګڼلي دي حق لره چې کله راغی. فهم فی امر مریج، دی یو خبره کې دي چې ګډ وډ دي. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، دی سوچ نه کوي اسمان ته چې د پاسه د دې دی چې موږ څنګه جوړ کړی دی. وزیناها، کلی کړی مو دی. وما لها من فروج، ویني پکې چودې. والارض مددناها، او ځمکه موږ خوره کړې ده. والقینا فیها رواسیا، او موږ به ودرولي دي غرونه. وانبتنا فیها من کل زوج بهیج، او زرغونم پکې کړې ده تازه. تبصرة، د پاره د لیدلو. وذکر، او د نصیحت. لکل عبد منیب، د هر یو بنده رجوع کوونکی. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، او نازل کړي دي موږ د اسمان نه اوبه مبارکي. فانبتنا فیها جنات، پس زرغونه کړي ده موږ په هغې باندې د باغونو. وحب الحسید، او د هغه دانو چې ریبلي کېږي. والنخل باسقات لها، او کجوري آغا چې یو د بل د پاسه. طلع ندید، او خوشې د هغې نږدې نږدې. رزقا للعباد، د پاره د خوراک د بندګانو. واحیینا به بلدة میتا، او زرخیزه کو مونږه هغه بنجر خار. کذلک الخروج، دک شان دی به مونږ خلق د قبرونو نه راپاسو. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرأس وثمود، د دین مخکې دروغ ګڼلیو قوم د نوح علیه السلام، نوح علیه السلام، کوی والا شعیب علیه السلام، او سمودیانو صالح علیه السلام، عادیانو هود علیه السلام، فرعونیانو موسی علیه السلام، او لوطیانو لوط علیه السلام، او زنګل والا شعیب علیه السلام، او قوم د تبا. کل کذب الرسل، ټول د خپل پیغمبرانو دروغ، ټول خپل پیغمبران دروغ ګڼلی وو. فحق وعید، زمونږ عذاب په ثابت شو. افعیینا، استړي شو مونږه. بالخلق الاول، فغړومبي پیدا وخت. بل هم فی لبس، بلکې دا خلق په وهم کې پروت دی. من خلق جدید، د نوې پیدا وخت نه. مونږه سوره قاف شروع کو. سوره قاف مکی صورت ته، غالبا 3 رکوګانې دي. پکې الله پاک د خپل قهر او د غضب او ګناهګارانو او فاسقانو د پاره د سزاګانو ذکر کړی دی. وعید دی پکې، وعید دی ته ویل شي رونه ده چې مخکنی اقوام هغه پس باندې هلاک شو. که د دې زمانه خلق هغه د الله مخالفت کوي، نه هغه دې خبرې ته وګوري چې هغه مخکنی خلق ولې د دینه کمزوري، اما پس هلاک کړو، او مخالفت می هلاک کړو. الله وی قاف، والله اعلم بمراده والقرآن المجید، زما د قسم وی په قرآن باندې مجید، ډیر مجد والا دی، ډیر بزرگ کتاب دی، ډیر پاک شریف کتاب دی. بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم، عجیبه غنی دا خلق، کم خلق چې چاته قرآن نازل شوی دی، دا هغه وخت خلق چې مشرکان د مکی دي. منهم
دا کم کسان چې خبرې کوي نو لږ غونته کې بار وځي دا خبرې باروم کېږي او قرآن چې ویلي کېږي او د هغې په مخ کې خبرې کېږي نو بنده ګناهګارېږي نو ما هم ګناهګاره وی او ځان هم ګناهګاره وی. ښه پوهه سړی دی پوهه بنده دی. په خپله چې ګناهګار چې خیر دی خو ما ګناهګارۍ دلته کې. بل عجیبو عجیبه ګړي دا خبره ان جاءهم منذر منهم چې دې ته راغلی دی یو یرونکي د دې نه یعنی هغه انسان دی. فقال الکافرون وی دا کافران هذا شیء عجیب دی یو عجیبه خبره کوي. څوک دا یرونکي یو عجیبه خبره کوي. دا یرونکي څوک دی؟ دا یرونکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. عجیبه خبره دی څه کوي؟ دی وی اذا متنا وكنا ترابا ای چې کله شو مونږ مړو او کله شو مونږ خاورې ذلک رجع بعید نو د دا خبره چې مونږ به راپاسو دا خو ډېره زیاته لرې خبره ده د حق نه. دا خو عقل نه علي دا خو د عقل د اغستو خبر نه په دې ځوانه به بس اگر زما ذهن ته دا خبر راځي نو زه ترجمه نشم کولی. ګډوډ الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل عجیبو دی دا خبره عجیبه غنی ان جاءهم منذر منهم چې دی دراغله دی یو يرون کې د جنس د دینه یعنی هغه انسان دی. هغه يرون کې چې دی هغه انسان دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی. فقال الكافرون دا کافرون وی هذا شیء عجیب دا یو عجیبه خبره دی کوي. اذا متنا وكنا ترابا چې شو مونږ مړو بیا شو مونږ خورې ذلک رجع بعید نو چې بنده مړ شي او بیا خورې شي نو د هغې نه پس را پاسېدو دا د عقل نه لرې خبره ده. الله پاک وی د عقل نه لرې خبره خدا ده چې دې وخت کې د دې لاش موجود دی. د دې لاش موجود دی د لاش پروت دی او هغه لاش به چې کوم دی نو الله پاک دوباره را ژوندی کوي. دې چې الله پیدا کوو نو خو د دې اسم نو د ده خو د سره مادم نه وه نو د دې انسان دا خبره ډېره عجیبه ده. دا عجیبه ورته الله په دې ووایي حیرانه کوونکې دا خبره ده چې د ده دومره عقل نشته. دی ځان ته عاقل وایي دی ځان ته بالغ وایي دی ځان ته پوه وایي دی دا سوچ نه کوي چې زه راغلی د کوم ځای نه یم زه چې دا خبره نه منم چې زما دا جسم دوباره نه ژوندي کېږي نو زه دا خبره څنګه منم چې زه د کوم ځای نه رالم. دی خو دا خبره ثابته کړي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصل کې مقصد د دې صرف ضد دی او ضد د دې سره ستا خبره نه منل دي. دې ستا خبره اورېدل نه غواړي. د دې مثال داسې دی چې د یو سړي ته تا د مخکې نه دا خبره طی کړي چې بای د سره زه روغه نه کوم نو تا ته که مشران شل پیرې وي چې بای ته پړې په دې کې تا غپړه نه مني ته وې بای ټیک ده زه به دا ومنم دې سره خو زه چې که زما پړه ومنه زما ټول عزت مې خرابېږي ګر چې دې په وړه دی. الله پاک وی دې ته ښه پته را ده چې مونږ څه وایو دا مونږ ناروا وایو چې بای مونږ وونه او شته شو نو اوس د لاش نه دوباره ژوندي کېدل دا خو څه مسله نه ده. نو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دپاره د دې نه یو بله واضحه خبره هم شته. قد علمنا ما تنقص الارض منهم دې ته د دې خبرې هم ښه پته چې مونږ د دې نه ځمکه کمو یا مونږ په دې باندې ځمکه کمو. وعندنا کتاب حفیظ مونږ سره د دې یو محفوظ کتاب پروت دی مونږ دې په ځمکه څنګه کمو. الله پاک وایي دا خبره دې ته واضحه ده. دې دا خبره ویني څوک یې ویني ټول انسانان یې ویني چې مونږ دې په ځمکه باندې کمو. په ځمکه باندې څنګه کمو چې دا انسان کله وفات شي او د ده لاش په ځمکه کې کېږي نو لږه موده پس چې دې وګوري نو دې صرف ډانچه پاتې شي د ده غوښه څه شي د ده غوښه د ده نه څه کمه کړي چینجي ترې نه کمه کړي. لږه موده پس چې کوم دی الله وایي مونږ دې په ځمکه باندې کمو دې ویني دې هغه خپل رول باندې ویني چې دې څنګه کمیږي. داسې یو ذات داسې یو قدرت والا ذات دی چې د هغې نه لږه موده نوره وشي نو د ده نه هغه هډوکي چې دي هغه خاورې وخوري. د دې نه مخکې دې د قبر د پاسه چې کوم دی نو د ده عمل وي دی خو به دې په قبر کې دننه دوه عمل شي ځکه دا د سترګو نه پناه دي نو زه صحیح ده. د په ځمکه باندې د پاسه دې څه وویني په ځمکه باندې د پاسه دې دا وویني چې د ده نه هغه روح پرشتي اوسي
دی تش تور پرېږدي یو پکې دا کمې راشي ښه جیګته جاګته انساني او بیا دې نه داسې جوړ شي چې خپل زامن لوڼه خپله ښځه هم نه قبلي وی اله قبر ته یې رسوې ولې هغه روح تې نه پرشتي اوسي دې په دې نه پوهېږي دا چا وړو دا قدرت د چا دی الله وی تنقصو ما علمنا ما تنقصو هغه چې موږ ته کمو روح ته نه کم کو نو چې روح ته نه کم کو نو قبر ته وردن نه نو چې قبر ته وردن نه کو نو تنقصو الارض ځمکه ته نه کمیو کی ځمکه ته نه لاول نه ته نه غوښه چې کم دی نه هغه ته نه حشرات وخوري ورپسې هغه اډوکي دی نه هغه ته نه خوري وخوري نور تش قبرې پاتې شي نو الله پاک وی روح ته نه پرشتو وړو غوښې ته نه او اډوکي ته نه هغه ته نه ځمکې وخوړې څه پاتې شو عمل یې پاتې شو عمل یې موږ له راغې نه هغه موږ محفوظ پرېښودو چې کوم څیز هغه زمونږ نه و هغه د زمونږ دپاره نه دی کړی هغه څیز ته نه وخوړلی شو روح ته نه لړو پرشتو وړو غوښې ته نه لړې ځمکې وخوړې او حشرات وخوړې او اډوکې ته نه خاوره وخوړې او عمل یې موږ سره یو شیز پاتې شو نو ولې دا د ده لپاره کافي نه ده وعندنا کتاب حفیظ موږ سره یو کتاب محفوظ پروت دی چې په هغه کتاب کې د هغه عملنامه د چې څه عمل کړی دی هغه موږ درج کړی دی بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریض بلکې اصل خبردار دی حق نه مني او هغه حق څه دی هغه حق د ضد ماتول دی چې الله پاک واحد لا شریک دی هغه یو الله ته سجده وکړي او دې د هغه یو الله سره نازولي ذمواران جوړوي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها دې اسمان ته ګوري نه چې موږ د در پاسه جوړ کړی دی څنګه هم جوړ کړی دی دې پکې الله پاک په تبارک الذی کې هل ترى من فطور دې پکې نقصان ویني دې پکې چې دا بدېږي چې ته فطور څه ته وایي فطور موږ وایو نقصان ته دې پکې چې ته کمی مو وي الله پاک وایي ینقلبو دې وګوري هغې ته کرتین په دوه کرته باندې نو حاسئا وهو حسیر ده به نظر راشي ستړی ستومانه او دی به پکې هېڅ معلوم نه کي وزیناها بیا موږ ښکلې کړې دی د ده لپاره په ستورو وما لها من فروج شته پکې چې ته یو چودې مودې پکې شته والارض مددناها والقینا فیها رواسیه ځمکه موږ خوره کړې ده د پاسه هم پې غرونه ودرولي دي وانبتنا فیها من کل زوج بهیج بیا هم پکې را زرغونه کړې ده د هر قسمه ګیاګانو تازه تبصرة و ذکرا د پاره د لیدلو د انسان چې ښکارې وویني او د پاره د نصیحت اغستو لکل عبد منیب د پاره د هر هغه بنده چې هغه رجوع کوونکي چې د هغه ورته توجه وي ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا فیه جنات وحبل الحسید نازل کړي دي په د اسمان نه اوبه مبارکې موږ زمیندار هم وایو چې د باران اوبه غوړي د دې اوبو نه د باران اوبه غوړي نو موږ په هغې باندې زرغونه کړې ده د هر قسمه فصلونو او موږ زرغونه کړې ده د هغه تخم د دانې نه د فصل ریبلي شوي پورې والنخل باسقات لها او د دغه یو قسمه اوبو نه موږ د ده لپاره کجورې هم راوباسلي دي ډکې ډکې طلع الندید چې خوشې یو د بل د پاسه نږدې رزقا للعباد دپاره د خوراک واحیینا به بلدة میته او په دغه یو باران باندې موږ هغه بنجر ځمکه هم زرخیزه کړې ده کذلک الخروج نو دغه شان دی به موږ دا قبرونه دا منونه خورې دا به موږ واړو او ژوندی جاړ انسان به ترې نه راوباسو کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرأس وثمود د دې نه مخکې اوس که دې ته دا ناشنا ښکاري چې موږ له به څنګه عذاب میلاویږي نو وګورئ که نه دروغ ګڼلي وو قوم د نوح علیه السلام نو هغوی څه شو اصحاب الرأس کوی والا شعیب علیہ السلام نو اغیز شو سمودیانو صالح علیہ السلام نو اغیز شو عادیانو هود علیہ السلام نو اغیز شو فرعونیانو موسی علیہ السلام او لوطیانو لوط علیہ السلام او زنګل والا چوبن والا شعیب علیہ السلام هغې ته په دویمه پیره راغلی وقوم تبع دا تبع چې کوم دی د خپل نوم چې کوم دی نو تبع نه و دا د لقب و دی په خپل مسلمانو قوم چې کوم دی نه هغه نافرمانو الله پاک وایي کل کذب الرسل دا چې ما بیان کړو دوی ټولو د خپلو انبیاو هغه احکامات دروغ ګڼلي وو نو په حق وعید بس زمونږ عذاب پرې راغی نو ولې انسانه ای مشرکانو مکي افعینا بالخلق الاول موږ په هغه اول پیداوخت ستړي شو ولې دا موږ چې هغوی له عذابونه ورکړو نو موږ ستړي شو چې ګنې اوس نور عذابونه نه شو ورکولی الله وایي نه بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دا خلق چې دی دوی په شک کې پراته دي د نوې خلقت نه ځکه چې د دوی مینه ټوله دنیا سره ده د دوی په بل ځای نظر نه لګي په دې وجه دوی دا سوچ نه کوي چې
که د شته نه مونږ الله پاک د نش نشته کولی شو نو د شته نه مو دوباره هغه دوباره شته کول هغه ته مسله نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم.